بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه استاد اخلاص خادم الیاس سهار دا خو سره مرګ شیرګړ هتیانو دا کور نه نه پنیغي تیر ورځ کې چې تاسو کوم پروګرام کتل زمونږ خور واچي دا سکول کې صفایانی مپایانی کولې خاونې هم بیمارو. الحمدلله هغه خو مو څه گزاره کړې دا مونږ تاسو کړو نو چې نن کار لوته دي خو دوی له مونږ تاسو کته شي چې هغه کم روزګار ولا مونږ په کور کې روان کړي او د دې لپاره بنگړي او کم د منیاري سامان چې زمونږ خور اوس کور کې خرڅه او دی وای چې زمونږ کې ښه گزاره هم کیږي. خدای پروګرام نه بعد سملګرو دی له پیسې را لګلې دی هغه پیسې هغه لیست پستا سر شیر کوا پیسې به خپل خوراکای ته حواله کوي ځکه چې دی مور خنن په موقع باندې نشته او زمونږ سره چې کم بده کې فلکنا صاحب ته کومه پیسې حواله شوی دی لاست نمبر 345 دی 30 ریال او اسحاق صاحب 100 ریال او زنګ سره بل ملګری دی خان 50 ریال یو بل ملګری دی چې نام نه لینا 10 ریال شیرشاه صاحب د طرف نه 50 ریال او یو بل ملګری دی چې د نوم نه معنی کړی دی 50 ریال او زموږ سره لاست نمبر دی 3814 100 ریال. بیا د نه علاوه زموږ عمران بھائی ته چې کومه پیسې حواله شوی دی لاست نمبر دی 905 15 ریال بیا لاست نمبر دی 155 100 ریال ان سی بی اکاؤنٹ ته بیا عابد د دیر میدان زموږ ورور دی چې هغه ته 100 ریال ان سی بی اکاؤنٹ ته هغه هم را لګلی دي او د نه علاوه بیا زموږ ابرار بھائی ته چې کوم په جده کې پیسې میلاو شوی دي نو احمد زیب صاحب 200 ریال او ابرار بھائی د خپل طرف نه 200 ریال اکرام صاحب 50 ریال ملکن بھائی 50 ریال طارق بھائی 50 ریال عبد الله صاحب د طرف نه 50 ریال بیا زموږ عمران بھائی ته یو بل ملګری ورکړی دی په سعودي عرب کې 50 ریال او یو ابو احمد صاحب دی چې هغه ول کړی دی 100 ریال بیا زموږ سره لاست نمبر دی 3305 د دوبۍ نه 3000 روپۍ را لګلی دي او محمد علي صاحب دی د عمان نه 5000 روپۍ هغه موږ ته په یو بی ایل بینک باندې را لګلی او د دې ټوټل پیسو نه زموږ سره جوړې شوي دي 38940 روپۍ چې په دې کې دي ته موږ مخکې هغه سامان مامان هم راوړی او هغه ټولې پیسې چې د هغې نه دا پیسې چې کمې موږ د دې نه کټ کړې د هغې بیا د دوی زموږ سره پاتې کېږي بقایا پیسې 26940 روپۍ چې هغه موږ اوس د خپل خورځې ته حواله کوو. ښه بچې دا کومو مسافرو چې پیسې را لېږلې دي ستاسو ترګان دی په دې کې زموږ سره فلکنا صاحب دی د ریاض نه چې هغه هم په دې کې ستاسو سره بھرپور محنت او خپل تعاون کړی د خپل طرف نه او چې دا پیسې دوی لوي صاحب په دې باندې وزال نه نور هم څه سودا واخلئ او دا کاروبار خپل په کور کې چې کوم ستاسو د منیارۍ دا دی دا به ځان له سیوا کوي چې ستاسو سبا چاته محتاج نه او چاته دغه نه هوای کوم مسافرو چې تاسو ته دا پیسې را لېږلي دي که نه هغوی ته دې څه وایي نه مازدن ورکړه خدای به الله دې په دې اړیرې ورکړي زموږ د اجازه سره څوک دغه کوي نو خدای د هغوی له ثواب وکړي او مسافر د خدای ټول په خپل وطن کې ښه ملګرو دا د شیرګړ هغه کور کم تېر ورځ کې چې تنګ سامان نه وړی بیا څه ملګرو پیسې راولېږلې هغوی له او دوی الحمدلله چې اوس په خپل کور کې د منیارۍ د سامان خرڅوي څه لږې ډېرې پیسې ته په هغې کې هم پاتې کېږي او دا نورې پیسې وله هم مونږ ورکړی چې په دې هم دوی ځانه سامان راوړي د کار په خپل سیوا کې چې دوی چاته محتاج نه وي او دا ژوند یې لږ ډېر د خوشحالو سره تېرېږي ځکه چې په دوی باندې سختې وي دا کومو ملګرو چې پیسې دوی ته رالیږلي وي هغه هم مونږ دوی ته راورسولی او ملګرو زموږ به کوشش دا وي چې ستاسو هغه پیسې په داسې ځای کې استعمال شي چې ستاسو دپاره یو صدقه جاریه وګرځېږي او انشاءالله زموږ به نور هم بھرپور داسې کوشش وي چې داسې کورونه تاسو ته رامخې ته کړو چې هغه مستحق دي کم غریبانان دي کم یتیمانان ماشومان دي نو انشاءالله زموږ د اخلاص په لار کوشش دا وي چې ستاسو پیسې موږ په داسې ځایونو باندې ولګو چې هغه صرف دا ټایم سره لاړې نه شي بلکې هغه به داسې یو ځای کې استعمال شي چې یو صدقه جاریه په طور ستاسو په خیر ښېګړه باندې راشي یو انسان سبا وي یا نه وي ژوند وي یا نه وي خو چې داسې یو صدقه جاریه یو عمل زموږ جمدی وي چې هغه زموږ او ستاسو د هغې اوږد سفر دپاره د خیر او د سوکالۍ ذریعه وګرځېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.